فرمایلی چې لعلکم تتقون روژې مقصد دا چې ته پرهیزګار شي. اوس پرهیزګاري تاګي څومره حده پورې راځي، کم حده پورې پرهیزګاري راځي. لکه څنګه تېره ورځ ما عرض کړی و چې پرهیزګاري د ټولو نه غټه پرهیزګاري زه دې ته وایم. نن سبا دور کې د ټولو نه غټ پرهیزګار انسان، د ټولو نه غټ ولی او بزرګ انسان هغه دی چې د چا لقمه او د چا ګله او چا روټۍ پاکه ده، حلاله ده. دا ټول نه لویه تقوا ده. زه به وایم چې په دغه جومات کې زرګونه کسان مونځ کوي، خو په دغه مونځ باندې نن سبا معیار د تقوا نه دی منحصر چې مونځ له څوک راځي به دا تقوادار دی، څوک اودس کوي دا تقوادار دی، په لاس کې تسبیح دی دا تقوادار دی. ما خپله تجزیه دا ده چې نن سبا د ټول نه غټ تقوادار دی، د مونځ نه هم غټه تقوا، دارنګې د روژې نه هم غټه تقوا، د زکات نه هم غټه تقوا، د ټول نه غټه